یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده، اوس توبه وباسم معاف بشم. څومره ګناه دې کړې؟ وی دې ډېره لویه ده. وی د دې ځمکې عمره ده؟ وی دې دین هم لویه ده. د اسمانونو عمره ده؟ وی دین هم لویه ده. وی د خدای د رحمت عمره ده؟ وی نه د هغې په مخ کې بیا هېڅ شی نه ده. وی خبره کوه. وی زما 10 زامنو او 11 مې لوڼه وي. وګرځېدمه زامنو له چا لور نه راکوله. ډېر تلاش مې وکړه خو چا لور نه راکوله. نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړې، یعنې خور مې رور ته په نکاح کړه. یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه، مې ځان ته په نکاح کړه. دا ګناه مې کړې ده. اوس معافي غواړم، توبه وباسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو، فوراً دا آیات راغی: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر تو آیا دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی. نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منه امیده کېږه. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منه امیده کېږه. ولی؟ دا الله شان دا دی ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه سړي ته معاف کی. ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه بخونکې او رحم کوونکې. پیغمبر ورته مبارکي ورکړه او ورته وې چې لوڼه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه هر څه درته معاف کړه. تاسو خیال ساتئ. الله په قرآن کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپلو بدو پښیمانه شي نو د هغې دپاره مستقل حکم راشي چې پروا مه کوه، زما کار دا دی چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا زبردر معافی کو